پښتو یوازې ژبه نه ده نو د ژوندون لار د پښتانه پرې ژوند کوینه. نننی پروګرام چې و نو دا خو د رڼا ادبي ټولنې او د علم پبلک سکول مشترکه پروګرام و. موږ دا غوښته چې دا ورځ ومانځو په سنسه طریقه د ټپو موږ مقابله وکړه او ماشومانو پکې ډېره دلچسپي واخیسته. زما سره زما ملګري چې دي ډېر ښه سکولونو تقریبا 15 یا داسې د 15 نه واله د شلو پورې سکولونو په دې کې شرکت وکړو. زه د هغې مشکور یم چې دا ماشومان چې کورونو ته لاړ شي او دوی دا پروګرام چې کوم دی دا ډسکس کړي چې را داسې پروګرام وشو نو انشاءالله د دې سره به شعور راځي، آګهي به راځي، خلک به ورو خبرېږي. او دا پروګرامونه چې دي نو دا یوازې په علم پبلک سکول کې نه دا په ډېرو ځایونو کې پکار دي چې په نننۍ ورځ باندې لکه په ډېرو سکولونو کې په ډېرو ځایونو کې دا پروګرامونه شوی وی نو د دې ورځې د اهمیت چې دی دا به نور هم لکه اجاګر شوی و. زه به دا ووایم چې انشاءالله موږ کوم مهم شروع کړی دی که نه سکولونو کې د پښتو بطور مضمون شاملول نو دا به په هغې کې موږ له پوره وده راکړي. ماشومانو کې پوره شعور راغلی دی چې خبر شوي دي چې پښتو یو لازمي مضمون دی او دا شروع کول پکار دي. دا اعتراف زه بار بار کوم او زه خو دا وایم داسې نه چې زما دا ملګري خفه شي چې راته په موږ باندې ولې بار بار دا اعتراض کوې چې موږ په شخصي سکولونو چې وو موږ ماشومانو ته لکه هر څه ښیو، انګلیش ورته ښیو، موږ ورته اردو ښیو، فزیکس، کیمسټري، خو د خپلې ژبې نه موږ هغه معلومه کړي دي. نو د کله نه چې ما ته صدارت دا څوکۍ میلاو شوي ده د هغې ورځو نه ما دا یو عهد کړی دی او ما قصد کړی دی چې انشاءالله زما نه چې څومره هم کېږي زه به د خپلو پرایویټ سکولونو کې پښتو ژبه به طور مضمون شروع کوم. د دې دپاره موږ یو ورکشاپ کړی او ډېر ملګري راغلي وو هغې له او زه چې اوس کوم ځای ته هم ځم نو لکه زما په خبرو کې زما په تقریر کې دا پوینټ شاملي زه خپلو ملګرو ته اپیل کوم چې دپاره د خدای تاسو د پښتو په سنه شکل کې شروع کړئ. لکه نو دا زیاتې چې کوم دی دا شخصي سکولونو زیات کړی دی. سرکار د طرف نه دونه مسله نشته خو زموږ په شخصي سکولونو کې پښتو موږ بالکل نه خوښوو. ماشومان د انګریزي زده کړي، اردو هر څه دې زده کړي خو پښتو زموږ نه ښه